درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی او ادواره بزرګانو چې کومي اديري ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټول اديره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي دا ټول اديره کې مړی چې دي دا ناشتي او غوخي ته غسیږي لګیا دي په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان دی راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکا پری کی دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوخه ته غوسیږي لګیا تاسو چې مړی خخ کې پادیره کې څه کوي ا د مړي وارث تر رضا د خدای رضا د خدای لبد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای رضا د خدای دا دوا به یاد کړ دا دوا به یاد کړ په دې نه کې خپل چې دی واخلی الته دی کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړه توګیر آخر بلاړ شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخری پزړه توګیر آخر بلاړ شي د دې جایګیر غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسته پسینه نه نوځي او کپ میاش پسته نه نوځي او کپ هفته پسته نه نوځي دا ټول جایګیرونه چي دي دا به ختم شي یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخکې 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسي داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي ولې دومره لوی دولت ورا سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو ناغه ورته ویلي چې خدای دې خور کا چې راتلې څه دې وروړي ځان سره تاسو چې د مور پیدا کېدې څه غوټه در سره و څه دې وروړي دي خو چې څنګه دولا سره غلې دا څه دولا سبتيزي کنه څوړي خو نه ځان سره نو عزیزانو پړومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی تا په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینو بارو او دا سې کې نه
چې کینی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده وا دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژن دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو زه پیژن اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وای چې زه رسول الله نه پیژنم ستا بسادي ستا بسادي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلا څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه وو ویلې شي څوک داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویلې شي چې لاسونه څنګه وو پلار اتلل څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به دې زده کړی او په دې نقشه به مینه انا باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نو څه به وای چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خط او خال پیجندلی نو به چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړم نو ملائکه به ورته وای صدقتا ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پتا و چې ته بم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژنم ملائکه به وای خبيثه مونږ ته وړاندې نه دا پتا و چې ته بم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی تا حضرت لاہوری رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا ول په مخه تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیره ته وګوره افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیره ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبه راوتی د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تا سره د احساس وی جما چې خې دغه بسالی ال قبر به یو سټمارې زوی برازي او دا دوا بیان کو دا دوا بیان کو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې زبیداسونه خدا دوا بیان کو دا داسې کی اشاره کم زیته وکي دا ستامړې چې شوی د زما د
ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته. دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې، په زندګۍ کې. ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات، په بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دی دا حرام دی. د مړی خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی ته لاړ نشم هم ګیلې نشته، ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښته نه نو زاور کې خپل کار کوم. ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګی ده نه ما دې خړلې ده او نه ستا خورما، زاور کې خپل کار کوم. خبره د دین کوا، یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته، د دنیا مکوا. تباہ بشي، غرق بشي، انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نشي. دیو جنا سوچ وکي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته، داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي. په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی سے بوي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی. کته پټاو خورم چاته پته بنه لګي. نو واحد عبادت پټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وره، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټي وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي، ا مزدور بسکی. نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو 100 دانې داسې په خپل لاس ورکړي. چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټه وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مال په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټه کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه
ثواب د الله په لاس ملاویږي. یا الله چې د الله لاس بڅنګي. یو روایت دا ده چې اصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم. الله وایي د روزې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم، یعنی زبر د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي. اسی وېما چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا خو رو جماعتي د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کمزې اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي، بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي، څوک به چایو پاتې نشي. نو تبوي چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. دا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی